السلام علیکم ملګرو، تاسو له په سکرین باندې د تصویر ښکاري چې دا د انډیا یو جنۍ واده یو نازیبه ویډیو یو لک سره وایرل شوی و. د دې ویډیو په وجه باندې دی خودکشي وکړه، ورسره مور هم خودکشي وکړه. نو دا ویډیو رچا د لاسه وایرل شو، دا زمون خلکو د لاسه وایرل شو. تاسو په فیسبوک باندې کتلی هر یو کس لګیا وي دا پوسټونه کوي چې دا ویډیو بچا سره مال را سند کوي، دا ویډیو ما سره د مال ریکویسټ کوي چې سند کوم دل یو ټرین غونډه د پښتنو په دي ګروپونو کې روان دي. دا غرنګ صرف پښتنو نه د آل ورلد د ورلد کې مطلب انډیا کې هم ګروپس دي، داسې ګروپونه چې زمون خلک پکې یو مون خلک چې دا ویډیوګانې شیر کوو، یو نه بل شیر شي بل نه بل شیر شي. خدا نه وایي چې الله پاک ویلي دي چې ته په یو انسان باندې یو پرده واچې زه پتا باندې او یا پردې اچوم. نو مون خو ګور نه او بس پوسټونه کو لګیا یو پته نه لګي چې دینه شاله سمره غټه اوس هغه جنۍ د غلطي او کسې د منم غټه غلطي ده چې داسې غلط حرکتونه کوي ته لګیا. نو بیا چې کله ویډیو بس سوشل میډیا باندې راغی نو مونږ نه دي پکار چې مونږ دا ویډیوګانې شیر کوو، غلطي ویډیوګانې شیر کوو. دا تاسو له پته را دي سمره غټه ګناه ده. یو کس غلطه ویډیو شیر کا او هغه مړ شو یا هغه په جمعات کې ناست د الله پاک عبادت کوي، او جمعات کې ناست د الله پاک قرآن شریف لاس کې نیولې عبادت کوي، لګیا دی الله پاک له په موز باندې ولاړ دی، او بل کس لګیا دی هغه ویډیو الته بار ګوري چې کوم ویډیو هغه شیر کړی ده. ناست الته مونږ کوي، هغه ناست الته الله پاک له عبادت کوي، هغه عملنامه کې ګنايان لیکل شي په سوجه باندې چې هغه په سوشل میډیا باندې غلطه ویډیو شیر کړی ده. نو تاسو ټول پښتنو ته زه سپیشلی ریکویسټ کوم چې پلیز داسې قسم ویډیو مه شیر کوئ. دې سره خو یو ګوره چې چا ویډیو وي هغه ځان له نقصان ورکړي، خودکشي وکړي. خودکشي حرامه ده بالکل، ځان له نقصان ورکړي او بل د بل انسان نه پرده وچتول. نو الله پاک په پتا باندې څه پرده واچي سبا ستا داسې خدای مکه الله مکه دا غلط کار ته نه وشي او ستا ویډیو په سوشل میډیا باندې راشي. نو هر کس په لګیا وي دا ویډیو به شیر کوي، بیا به تعالی پته ولګي چې پتا باندې هغه ټایم کې څه تیریږي. دا خو په موږ باندې تیر نه دي ځکه موږ لګیا و د چا ویډیو شیر کوو د چا. تاسو له هر ویډیو کې دا یم چې په سوشل میډیا باندې سپیشلی فیسبوک باندې دا یو داسې غلط پلیټ فارم دی چې په دې کې بلین اف پیپل دي. نو په دې باندې داسې ویډیو مه شیر کوئ چې هغه نه بل انسان له نقصان ورسي، بل انسان په ځان له نقصان ورسي. او بیا موږ مسلمانان یو یار پښتانه یو داسې قسم ویډیوز زموږ سره د موږ په پروفایل باندې خوانه هم نه کوي چې زموږ پروفایل از مسلم یو موږ پښتانه یو او موږ پکې داسې غلطي ویډیوګانې شیر کوو یا غلط پوسټ پکې ورکو. نو پلیز ریکویسټ در لکم داسې ویډیوز او څومره د ګروپ اډمنز دی علم ز ریکویسټ کوم چې داسې قسم پوسټونه څوک هم کوي ډایرکټ د ګروپ نه لري کوي، بیخي بلاک کوي داسې ګروپونو کې. او چې څوک هم کوي داسې قسم پوسټ یا داسې قسم ریکویسټ کوي خلکو چې مال دا ویډیو راولېږي، نو دغه په آی ډی باندې ریپورت وخی چې آی ډی ولا فیسبوک باندې ټول مرګو لزه دا ریکویسټ کوم پلیز چې داسې قسم آی ډی کم ځای کې ویني نو آی ډی ولا ریپورت کوي. زه خو خپل کوم، خو تاسو له هم ریکویسټ کوم چې داسې غلط پوسټونه ولا چې څوک هم وی غلط پوسټونه کوي په فیسبوک باندې یا د چانه پرده وچتای نو دا غي کوشش کوي چې دا غي آی ډی ریپورت کوي، هغه پوسټ ولا ریپورت کوي چې فیسبوک کې هغه پوسټ هم ډیلیټ کوي او آی ډی ولا هم بین کوي. نو دا ټول ما یو ریکویسټ کوټو رونو خوياندو له څومره کسان هم زما دا ویډیو ګوري تاسو سو قتل دا په ویډیو داسې د دنیا کې سونه شوی چې ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شي، جنۍ ځان مړ کی الګ ځان مړ کی خودکشي کی داسې پښتنو کې هم شوی. دا پښتني یو جنۍ ویډیو وایرل شي او اوس کوواټ کې کوواټو ک بن وټه ورکمه علاقہ هم او د پښتنو علاقہ وا ډانس واده کې ډانس کو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو، ایله پته ولګید هغه ځان مړ کو خودکشي وکړه. نو دا ډیر خلک دي زموږ د خلکو په وجه باندې مونږ خو د لک ټایم خوشالۍ د پاره بل مسلمان ته بل انسان له څومره غټ نقصان رسو. ټول از ریکویسټ کوم پلیز چې داسې قسم ویډیوز مشین کوي مشیر کوي. ډیر زیاته مهرباني د ویډیو کتلو، ویډیو خپل مرګورو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.